نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضور صلی الله علیه وسلم چې د غزوه خندق د ډبرې ماتولو پر موقع کم زیری و صحابه ته ورکي بیا چې منافقینو او يهودیانو پر دغه خبره باندې د مسلمانانو استهزاء شروع کړه، پسخندې شروع کړي چې دغه بې سره وږي تیږي مسلمانان خوبونه ویني د رومو د ایران او د صنعا د محلاتو. الله جل شانه د دې په جواب کې دغه آیتونه را نازل کړل. په تیر درس کې مکمل تفصیل تیر سو. خلاصه یې دا وه چې د کائناتو نظام دا د الله په فیصلو باندې چلیږي، د الله په قدرت باندې چلیږي. الله تعالی چې په خپل قدرت باندې د ټوټل کائنات چلی، هغه الله تعالی په دغه قدرت باندې دغه مسلمانان به د دې ملکو مالکان جوړ کړي. دا ممالک به د دې مفتوحه ممالک سي او په دا کې به بیا د اسلام او د دغه بې سره او بې سامانه مسلمانانو دین، کلچر، رواج د دې به بول بالای او بیا هغه رنګه وسلو. اوس په دې را روانو آیتو کې الله جل شانه د کفارو سره چې د الله او د الله د رسول د حکم انکار کړي د هغو سره د تعلقاتو حکم بیانوي. د تعلقاتو تفصیل به مخکې راسي چې د کفارو سره کم تعلق جایز دی، کم ناجایز دی، کم څونی ناجایز دی، کم څونی جایز دی. خلاصه دا ده چې د کفارو سره دلی تعلق یعنی د زړه په ګیرایی باندې دوستی ور سره کول، د زړه په ګیرایی کې تعلقات ور سره ساتل دا حرام دي. ظاهری تعلق چې دی لکه تجارت او معاملات، ظاهری خوشخلقي دا جایز دي، مګر بغیر ضرورت دا الله جل شانه ناخوښه کړي دي. ضرورت چیش دی؟ ډیر سخت ضرورتونه راځي او داسې ضرورتونه هم راځي چې هغه د ضرورت په درجه کې نه مازي انسان ځان ته تسلی ورکوي. مخته تفصیل راځي. د سوره آل عمران 28 نمبر آیات دی. د ما سره چې کوم مصحف دی په 49 نمبر صفحه کې د 8 لیکي په نیمایي کې دغه آیات شروع دي. په 49 صفحه کې د 8 لیکي په نیمایي کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ترجمه کو د ترجمه باندې بیا تفصیل او تفسیر وکړو. لا يتخذ المؤمنون ندی جوړي مؤمنان الکافرین کافرانو له اولیاء دوستان، مؤمنان دي کافران دوستان نه جوړي من دون المؤمنین چې مسلمانان پریږدي. ومن يفعل ذلك کم څوک چې دا رنګه وکړي چې مسلمانان پریږدي د کافرانو سره دوستی کوي فلیس من الله فی شیء د الله په حضور کې دا هیڅ حیثیت نه لري، دا د کافرانو دوستی هیڅ حیثیت نه لري. الا ان تتقوا مگر په دغه حالت کې کچیر د دوستی ور سره وکي تتقوا چې تی ځان بچاول غواړي منهم د دې ستقاتن د یو شی د حفاظت په خاطر. یحذرکم الله نفسه الله تی بیرئی د خپل ځان سره یعنی د خپل ناراضګي او د خپل عذاب سره. و الی الله المصير او تی د الله و طرف ته واپس کېږي، د الله و طرف ته واپسی ده. قل ان تخفوا تو ورته ووایه چې کچیر تی پټ کړئ ما هغه فی صدورکم چې کوم ستی په سینو کې دستی د زړه خبره ده او تبدوه یا یې ښکاره کړئ یعلمه الله الله یې په هر حال کې علم لري. ویعلم ما فی السماوات او د الله د علم خدا شان دی چې ور معلوم دی هر هغه څه چې په اسمانو کې دي وما فی الارض او هر هغه څه چې په مځکه کې دي. والله علی کل شیء قدیر او الله جل شانه چې دی پر هر شی باندې قادر دی، نو په علم کې کامل دی، په قدرت کې کامل دی. یوم هغه ورځ تجد کل نفس چې وبموندي لاس لبه حاصل کې هر نفس هر انسان هر سړی ما هر هغه څه عملت چې د کړي من خیر د خیر د نیکی محضرن مخامخ موجوده وما اور هغه څه عملت چې د عمل کړي من سوء بد تود لو ان بینها دی به ارزو کې د بد والا به ارزو کې چې کاش کې ولی بینها و بینه دا د عملو د په مابینس کې امدن بعیدن ډیر لیری فرق ډیر غټه فاصله. ويحذركم الله نفسه الله تی بیرئی
د خپل ځان سره، یعنی د خپل ناراضګي او د خپل عذاب سره. والله رؤوف بالعباد، الله جل شانه چې دی پر خپل بندگانو مهربان دی. ځکه بندگانو ته بار بار تنبیه ورکي چې الله ناراضه نه کی، ورنه کې الله ناراضه کی بیا به دی د الله د عقاب او د عذاب سزا خامخه موندي. ولي الله صرف رحیم نه دی، الله عادلم دی. قل تورتو ان کنتم کچیرتی تحبون الله، د الله سره محبت کوي یا د الله سره د محبت اراده لري، فتبعوني نو تیز ما پر لار باندې ولاړ سي، يحببكم الله، الله به د تیز سره محبت وکي، ويغفر لكم ذنوبكم، او دغه محبت دادی چې ستې ګناه به درو بخشي. والله غفور رحیم، الله ډیر ګناه بخښل والا دی، رحیم نهایت مهربان دی. قل تودی تو اطیع الله، د الله اطاعت وکي، والرسول د رسول اطاعت وکي. اطاعت معنا خبر ومني. فإن تولوا کچيري بیا دی مخ واړی اعراض وکي ته د خبرې سره، نو د دې دا معنا ده چې د انکار کوي. فإن الله لا يحب الكافرين، او الله محبت نه لري الکافرین د کافرانو سره. ان الله بشک الله تعالی اصطفى آدم، خوش کړی دی آدم و نوح او نوح و آل ابراهیم د ابراهیم آل و آل عمران او د عمران آل علی العالمین پر ګرد جهان باندې. په ګرد جهان کې دغه کسان او دغه آل او خاندان خوش کړی دي. ذریه دغه چې اولادونه و نسل در نسل و بعضها من بعض یو د بلسه. والله الله جل شانه چې دی سمیع اوریدل والا دی، علیم د هر څه پیژندلو والا ذات دی، د هر څه علم لرلو والا ذات دی. الله جل شانه په دې اول آیات کې د کفارو سره د تعلقات چې کوم حکم بیان کړی دی، دا د کفارو سره د تعلقاتو د مسلې یو اړخ دی. په قرآن مجید کې ډیر آیاتونه دا رنګ راغلي دي چې الله جل شانه په هغه آیاتو کې د کفارو د دوستی سره سخت ممانعت کوي. په ډیرو آیاتو کې لږ گنجایش شته. نو بیا محدثین مفسرین علما هغه د احادیث او د قرآن سره چې کومه مسله راایستلې ده هغه دا ده چې د کفارو سره د تعلق نوعیت پر څلور قسمه دي. د کفارو سره د تعلقات څلور درجې دي. یو موالات دي، دا حرام دي. یو مواسات دي، دا د حربي کافرانو یعنی چې کوم کسان سره د مسلمانانو جنگ شوی دغه کافرانو سماسه و نور د ګرد کفارو سره جایز دي، دا مواسات. دریم چې دي مدارات. مدارات جایز دي په دې شرط چې یا به دینی نفع د سړي مقصد دي، یا به د تاوان او د ضرر سزان بچاولي، یا به د میلمه د اکرام حق ادا کول د سړي مقصد دي. څلورمه درجه چې ده هغه معاملات دي. معاملات جایز دي، مګر صرف هغه معاملات نه دي جایز چې کوم صراحتاً د مسلمانانو په نقصان کې زید. اوس موالات چې شته وای، موالات گهره دوستی ته وای، گهره تعلقات ته وای. دا موالات حرام دي. په قرآن مجید کې چې په کوم آیاتو کې د دې ممانعات شوی دي د کفارو سره د تعلقاتو، دغه څه د موالات مراد دي. لکه اوس دغه آیات کې د اول ایسه او دارنګه په سورۃ الممتحنه کې الله جل شانه وایي تی زما دشمن او ستی دشمن دوست ما جوړوي، او د آیت په اخر کې الله جل شانه وایي کچا دارنګه وکړو دوست جوړ کی نو هغه د سیده لارې سره گمراه سو. په بل ځای کې الله جل شانه وایي تی يهود او نصارا دوستان ما جوړوي، چې که دوستی ور سره جوړ کړي نو دیم دا غوسه دي. او په بل آیت کې الله جل شانه وایي په سورۃ المجادله کې داسې قوم چې هغه د ایمان والای هغه داسې طلب په مخ نه درځي چې هغه دی د هغه خلکو سره محبت کوي چې کوم د الله او د الله د رسول سره دشمنی کوي، دا د ایمان والا سره کېدلی نشي. نو په دې کې موالات مراد دي. د زړه چې کوم تعلق دی، د زړه محبت، دا د کفارو سره حرام دی بالکل. او دویم مواسات. مواسات و همدردی ته وایي، و غمخواري ته وایي، و کومک ته وایي، دارنګه په تنګي کې مدد کولو ته وایي. دا چې دی د حربي کافرانو سره علاوه باقي د تمام کافرانو سره جایز دی. دا الله جل شانه چې په سورۃ الممتحنه کې په تفصیل سره فرمایي چې الله تی د کفارو د تعلقاتو سره نه منع کوي، دغه کفارو د تعلقاتو سره چې کوم د تی سره جنگ نه کوي او تی د کورونی استلی. نو په هغه کې دغه همدردي وو، د غمخواري واقع شوی وو، دغه رنګه تعلقات په هغه کې مراد دي. نو د دې حکم دادی چې د جنگي کفارو سره ما سره د نور کفارو سره غمخواري، همدردي، کومک په تنګي کې مدد کول دا جایز دي. دریم چې دی مدارات. مدارات ظاهري خوش خلقي ته وایي، ظاهري ښه سلوک ته وایي، ښه ناسته ولاړه، ښه مجلس. دا چې د کفارو سره جایز دي د درو شرطو سره. یو دا شرط دی چې د انسان دیني نافجن مقصد دی، چې دی به سوکه سوکه مسلمانانو ته مایل شي، اسلام ته به مایل شي، یا یادای چې هغه ضررمن سړی یا کافر باچای، کافر گورنری، کافر وزیر اعظم، یا په تجارت په دا کې پر غټ او د باندې نو هلته سړی په دا باندې پوسی چې دا بیا ما ته غټ تاوان را رسي، نو بیا هم جایز دی دغه. او دریم دا دی چې کافر د سړی میلمای، نو د میلمستیا خو حق دی، بلکې د ایمان یو ضروری صفت یې بللی دی. په دې وجه باندې د اکرام په وخت کې هم دغه
ظاهري خوشحالي جایز ده. که چیرې یو مقصد نه بغیر ضرورت د کفارو سره ډیر پورته کښته کېدل دا چې دی ناجایز دي. او څلورمه درجه چې دا هغه معاملات دي. معاملات معنا تجارت، لین دین، کاروبار، دا چې دی بالکل جایز دي. صرف هغه کاروبار ناجایز دی چې په هغه کې صراحتاً د مسلمانانو نقصاني. بایکاټ چې کوم مهم چلیږي کله کله هغه د معاملاتو په دغه حکم کې راځي. بایکاټ د هغو آیټمز چې هغه صراحتاً د مسلمانانو په دشمنی کې رواني، د مسلمانانو په تاوان کې رواني، لکه کوک، لکه پیپسي او دارنګه د یونیلیور چې کوم ملټي نیشنل کمپنی ده دغه اکثره مصنوعات دا صراحتاً د مسلمانانو په نقصان کې رواني. اوس په غزه کې کوم جنگ یا په لبنان یا په ایران کې کوم جنگ پر مسلمانانو باندې یا په شام کې کوم حملې ولې د اسرائیل دغه خلکو باقاعده کلی عام د دې مدد کاوه. که کوکو، که پیپسي وله، که مکډونلډز ولو او دارنګه که کې اف سی و او که زارا برانډ ولو، دا د کپړو یو غټ برانډ دی. دا چې دی د دې شان اخیستل دا مطلب دی چې انسان د مسلمانانو په نقصان کې برای راست حصه اخلي بالواسطه ده، خو اثر بیا برای راست لویږي. نو دا د کفارو سره د تعلقاتو حکم دی. اوس یو سوال د سړي په ذهن کې شاید پیدا کیږي چې د کفارو سره دوستی ولې دونه سخته الله جل شانه حرامه کړې ده. د زړه دوستی اصل کې اسلام او قرآن او د حضور صلی الله علیه وسلم احادیث د هغو څخه دا معلومیږي چې الله د انسان زندگی بې مقصده نه ده پیدا کړې، بلکې د زندگی یو مقصد دی. د زندگی مقصد هغه بندگی ده. د هغه خلاصه الله جل شانه په قرآن مجید کې په دا الفاظو بیان کړی ده: ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین. ته ووایه چې زما لمونځ، زما قرباني، زما زندگی، زما مرګ دا ګټه الله دپاره دی. نو انسان په خپله زندگی کې مقصد اطاعت و عبادت د الله جل شانه فرمانبرداري دا به جوړوي. اوس په دغه مقصد کې چې کوم شی رکاوټ جوړیږي د هغه څخه الله جل شانه منع کړی دی. په هغه کې اول رکاوټ چې دی هغه شیطان دی. د شیطان لپاره الله جل شانه په قرآن مجید کې یو ځای فرمایي چې شیطان ستی دشمن دی او د دشمنی همیشه په یاد لري. د دشمن ونیسي، د په خوله باندې ګسه مه کوي. او دویم رکاوټ چې دی هغه کفار دي، د کفارو تعلقات دي. د کفارو سره د زړه تعلقات دا خو د انسان بیا پر ایمان او پر عقیده او پر مقصد باندې اثر کوي. په دې وجه باندې د دې دوستی سره الله جل شانه مسلمانان په سختی سره منع کړي دي. لا يتخذ المؤمنون نه دي جوړي مؤمنان الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین چې مسلمانان پرېږدي. د دې علماء دا مسله راایستلې ده چې د مسلمانانو سره تعلقات ختمول، د مسلمانانو سره مقاطعه کول، قطع تعلق کول دا حرام دي. من دون المؤمنین مسلمانان پرېښول. ومن يفعل ذلك چا چې دا رنګه وکړو فلیس من الله نسته د الله د طرفه فی شی په یو شي کې، یعنی د دې په یو شي کې شمار نسته د الله په حضور کې د دې یو حیثیت نسته د دې تعلقات الا ان تتقوا منهم تقا. کچيري تی د تعلقات په دې حالت کې وغواړي چې تی د دې څخه بچاو غواړي، دا هغه د مدارات معامله الله جل شانه بیان کړ. نو په دې آیات کې یو د موالات حکم بیان شوی دی، یو د مدارات. ويحذركم الله نفسه، الله تی د خپل ناراضګۍ سره د خپل عذاب سبيري، و الى الله المصير، او د الله طرف ته واپس دي. په دې روان آیات کې الله جل شانه دا بیان کړی دی چې دغه د زړه چې کوم دوستی او محبت دی دا د زړه د نن معامله ده او د نن حالات د الله سما سیوه بل یو څوک نه دی په خبر. کېدلی شي یو سړی به دغه دلی محبت ورسره لري لیکن زبانی به انکار کوي. نو الله پر دا باندې تنبیه کوي چې دغه انکار او هیله د خدای په مخ کې بیا نه چلیږي. الله د زړه په حالوم خبر دی. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، تورتوه کم سي د زړه خبره چې ده هغه کتی ښکاره کوي کې پټه کوي. یعلم الله علم لري، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، الله چې دی په مځکو په اسمانو کې په تمام شانو باندې علم لري. دا د مځکو د اسمانو بار الله جل شانه په دا وجه وای چې دا د محاورې مطابق د انسانانو ته بس د مځکو د اسمان چې کوم کائنات دا ګرد د کائنات معلومیږي، ورنه د الله جل شانه چې کوم علم دی د اسمانو د مځکو سیلاوه چې کوم کائنات دی پر هغه ګرد باندې محیط دی. والله على كل شيء قدير، او الله پر هر شي باندې قادر دی. نو چې الله عالم ذات دی، الله قادر ذات دی، دغه قادر دغه عالم ذات احکام پابندي کول پکار دي. یوم تدریات کاغه ورځ تجد كل نفس چې وبموندي هر نفس هر سړی ما عملت من خیر محضره، کم چې د خیر عمل کړی دی هغه به وموندي محضرا موجوده مخامخ، و ما عملت من سوء کم چې بد عمل کړی دی د بد عمل والا به د پریشانی د وجې دغه عمل چې کوم سزا وکم د الله د طرفه څخه چې په هغه موقع کې د ناراضګۍ اظهار وسی دغه په وجه به بیا دا ارزو کوي چې کاش کې د دو د عمل په مابینځ کې یو ډیر لري ډیره غټه فاصله وي، ډیر لري وي، او نیک عمل به هم موجوده وي، بد عمل به هم موجوده وي، په عملنامه کې به لیکلي.
ويحذركم الله نفسه، الله تی د خپل ځان څخه بیری، یعنی د خپل ناراضګي او د سزا څخه. والله رؤوف بالعباد، الله جل شانه چې دی پر خپل بندگانو باندې ډیر مهربان دی. او د الله د مهرباني خدا تقاضا ده چې الله خپل بندگان د دې عذاب څخه بچاو کړي. په دې وجه باندې بار بار تنبیه کوي، بار بار معاملې ښکار کوي بندگانو ته چې د دې ځای څخه ځان ګوري، په دې باندې الله ناراضه کیږي، د دا ځای څخه ځان ګوري، په دا باندې الله ناراضه کیږي، د دا ځای څخه ځان ګوري، په دا باندې الله ناراضه کیږي. دا الله د محبت د وجه کوي پر بندگانو باندې، د شفقت د وجه کوي. په دا روانو آیاتو کې الله جل شانه دغه واضح کوي چې ګوره اوس چې کوم غلطه دوستي او غلط تعلق کولو هغه کاټ سلو، نو اوس صحیح تعلق چی دی هغه الله جل شانه ښکارا کوي. بیا د دې بعد چې کوم آیات الله جل شانه په هغه کې بیا دا واضح کوي چې دغه د غلط تعلق سره کاټول او بیا د نبی علی السلام د تعلق سره وابسته کول دا څه نوې خبره نه ده، بلکې دا وخت تر دې وخت الله جل شانه په خپل بندگانو کې یو څه درنګ بندگان منتخب کړي دي چې هغه د نورو انسانانو د رهنمایي ذریعہ نو دا نور انسانان بیا پابند کړي دي چې دغه منتخب بندگانو سره تعلق جوړ کړي، د دې د دین او د دې د شریعت او د دې د تعلیماتو سره تعلق جوړ کړي. او بیا الله جل شانه په دا پسې آیات کې بیا هغه سلسله ښکارا کوي چې هغه څوک څوک دي. او بیا مخته چې کوم آیات دي الله جل شانه بیا یو ښکارا مثال پیښوي چې دا داسې نه ده چې یو نظریاتي فلسفي بحث دی، بس یو تیوري ده، یو نظریه د خلکو پر ګایږي، بلکې د انسانانو په ژوندۍ کې عملی دا سوي دي. د حضرت عیسی علیه السلام واقعیا بیا الله جل شانه ذکر کی. بیا به مخته راسي چې په تمام انبیاء کې الله جل شانه د عیسی علیه السلام تذکره ولي دلته مناسب وبلله. نو اوس د کفارو سره چې تعلق کاټ شو، نو د چا سره تعلق جوړ کی؟ قل تورتوا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، کچیر تی د الله سره د محبت اراده لري نو بیا زما اتباع وکي، يحببكم الله، الله به د تی سره محبت وکي، ويغفر لكم ذنوبكم، وتی ته بستی ګناوي درو بخش. د الله سره د تعلق چې کوم لار ده هغه د نبی علیه السلام اتباع ده. نو ګادا مطلب سو چې د نبی سره او د نبی د شریعت او د تعلیماتو سره خپل واسطه برابر کی. او کمی چیرې دا رنګ وکل الله به خپل محبوب جوړ کی. د محبوب جوړېدو دا معنا دی چې ته بستی ګناوي درو بخش، د خپل جنتو د انعامو مستحق بمکی. والله غفور رحیم، الله جل شانه ډیر ډیر بخښلو والا دی، رحیم نهایت مهربان دی. یعنی الله جل شانه ګناوي ډیر بخښلو والا دی. دا ولی دا د رحم د صفت تقاضا ده. الله جل شانه رحیم دی په دا وجه باندې. وګوره په دې آیاتو کې د خطاب چې کوم انداز دی هغه عمومي دی او تمام انسانانو ته خطاب دی چې کچیرتی د الله د محبت اراده لري، پر الله باندې ځان ګرانول غواړي او بیا د الله وځان ته ګرانېدل غواړي چې الله پرتی ګران سي، بس دا غلار ده چې د نبی اتباع وکي. په دا بل آیات کې بیا عمومي حکم دی، قل تو وای ودیته اطیعوا، تی خبره ومني الله د الله او رسول د رسول. اشه په تیر آیات کې الله جل شانه د اتباع الفاظ استعمال کو، په دې آیات کې الله جل شانه د اطاعت الفاظ استعمال کو. اطاعت اتباع دواړو پیروي ته وای، لیکن په مفهوم کې په ګرای سره فرق دی چې اطاعت و خبره منلو ته وای. په خبره کې د چا اطاعت کول، د چا فرمانبرداري کول، او اتباع په عمل کې، په افعالو کې، په کارو کې د یو چا اتباع کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اتباع ده هغه الله جل شانه په عمل کې مغواړي، په خبرو کې مغواړي، په فعل کې مغواړي، په قول کې مغواړي. دا په دې وجه باندې چې ګور محبت چې دی دا یو پټ شی دی، لکه مخکې چې تیر رسوله د چا سره ستا، د چا سره نسته، د چا سره ډیر دی، د چا سره لږ دی. نو د ظاهري زندگی چې کوم معاملات دي تر څو پورې چې واغه ته نو ګوري د محبت اندازه یا د محبت په تسړی نسی حاصلولای. په دې وجه باندې الله جل شانه وایي کچیر تی محبت لري نو د دې محبت اظهار کړي هغه بستی په عمل او په قول باندې کیږي. چې په عمل او په قول کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله، بیا د محبت دعوه کوله، نو دا خبرې بیا سمې دي. او کچیر یو سړی د محبت دعوه کوي په اتباع او په اطاعت کې بیا د نبی علیه السلام پر پله باندې نه ځي، نو دا خبره غلطه ده. بیا په دغه وجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کم سړی د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي هغه په حقیقت کې د الله اتباع وکړي، او چې کم سړی د محمد صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړي هغه د الله نافرمانی وکړي. نافرمانی معنا په قول یا په عمل کې، په قول یا په عمل کې خبره نه منل. فإن تولوا، مختاله جل شانو فرمایي کچیر دی مخ واړي د الله د اطاعت او د الله د رسول د اطاعت سره مخ واړي، نو د دې خدا معنا د چې انکار وکړي بس. فإن الله لا يحب الكافرين، نو بیا الله جل شانه د کافرانو سره محبت نه کوي. او په دا صورت کې بیا کدی د الله سره د محبت دعوه کوي نو دا ماضی بیا حقیقت دعوه ده، بیا حقیقت خبره ده. ان الله اصطفى آدم، الله جل شانه خوش کړی دی آدم و نوح و آل ابراهیم، د ابراهیم آل و آل عمران، د عمران آل علی العالمین په ګردو جهانو کې. یعنی د نبی علیه الصلاه والسلام اطاعت کچيري وتی ته نوې خبر ښکار کیږي نه ده. په هر وخت کې الله جل شانه څو منتخب بندگان ټاکلي دي، دا نور انسانان بیا د دې منتخب بندگانو د قول د فعل پابند کړي دي. هغه څوک دي؟ آدم دی، نوح دی،
او د ابراهیم علیه السلام آل دی، د عمران آل دی علیهم الصلوات والتسلیمات. د عمران څخه دلته څوک مراد دی؟ د موسی علیه السلام پلار عمران نومېده، عمران بن یسهر، او د حضرت مریم علیه السلام پلار عمران نومېده. د هغه نوم چې شولو عمران بن ماتان. آیت کې چې کوم د عمران آل ذکر شوی دی، راجع قول دا دی چې د دې څه مراد د حضرت مریم علیه السلام پلار مراد دی. ولې چې بیا بعد کې تذکره الله جل شانه د دغه خاندان شروع کړی دی. ذریه بعضها من بعض، دا چې دی بعضی د بعضو څخه خاندان دی، اولاد دی. والله سمیع علیم، الله چې دی د اوریدلو والا دی، هر څه علیم علم لري په هر څه باندې. یعنی دغه چې کوم سلسله ده دا دی نه دی چې یو غیر مرتب غیر منظمه کړی ده، بلکې دا یو لاین دی، یو زنجیر دی. دا بعضی د بعضو سره په خاندان او په نسل کې تړلې دي. عمران د آل ګرد د ابراهیم علیه السلام په آل کې راځي، بیا ابراهیم علیه السلام ګرد د نوح علیه السلام په آل کې راځي، بیا نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام په آل کې راځي. نو دا صرف بلډ لاین نه دی، بلکې دا میشن لاین دی. دا د انبیاو چې کومه سلسله وکمه کړی و، دا میشن لاین دی، دا صرف بلډ لاین نه دی. ذریه بعضها دی بعضی د بعضو سره اولاد دی. والله سمیع علیم، الله جل شانه چې دی ښه اوریدلو والا دی، د ګردو خبرې اوري او د ګردو په احوالو باندې خبر دی. نو چې کوم څوک د شان او د احوالو په لحاظ باندې د نبوت قابلو، هغه بیا نبی جوړ کی. شوز د دې د پر الله جل شانه بیا یو مثال ذکر کی، مختر روان دی، هغه به ان شاء الله د سبا په درس کې وای. صرف دومره تذکره به وکړو چې د آیاتو کړي سره پیوند. الله جل شانه د انسانانو په ژوندۍ کې واقعي یو مثال ذکر کی چې دا خبرې چې دا اوس قرآن وکي، الله وکي، دا یو نظریاتي او فلسفي بحثونه نه دي، بلکې دا د انسانانو په عملی ژوندۍ کې موجوده کیسې دي. او د دې لپاره مثال الله جل شانه د دې د حضرت عمران چې کوم کور والا ده، دغه د اولاد سره پیښي. او د دې سره مختبه بیا د راسي په دې آیات کې الله جل شانه وایي چې د نبوت یا د خدای پاک د تقرب د لپاره چې الله بندگان خوشي، دغه د لپاره یو څه اسباب می. هغه اسباب چې شي دعا، قرباني، روحانیت، ایمان او د الله پر ذات باندې صحیح یقین، د الله سره گهره تعلق. دغه یا خو په اولاد کې یی الله جل شانه اولاد د نبوت د لپاره خوش کی، یا په والدینو کې، په ګرانه کې، په خاندان کې الله جل شانه دغه د لپاره خوش کی. اسباب مختلف کېدلی سي، کله کله به د سره بدلم سي. په خاندان کې به صلاحیت یي، په والدینو کې به صلاحیت یي، په اولاد کې به صلاحیت نه. الله جل شانه بیا نبوت نور کی، او په اولاد کې به یي، په والدینو کې به نه. الله جل شانه بیا والدینو ته نبوت نور کی. نو چې په کم بنده کې دغه اسباب موجودي، الله جل شانه دغه بندگان د لپاره د نبوت څخه علاوه د صدق او د صلاح او د نیکی چې کوم د تقرب درجې دي، هغه الله جل شانه ورله خوشي. الله جل شانه دې ومشتي ته د عمل کولو توفیق راکړي. نو زموږ د لپاره د نن په درس کې غټ سبق دا دی چې ګوره د کفارو سره چې کوم تعلقات دي، په هغه کې حد درجه احتیاط کول پکار دي. کله کله خلک ډېره سختي کوي چې د کفارو سره هر قسم تعلقات منع کړي، دا هم ناجایز دي. ځکه چې نبی علیه السلام د فتح مکه پر موقع باندې تمام کفار نه کلمه د قیدیانو سره نبی علیه السلام څومره د رحم او د بردباري او د شفقت سلوک کوي. او دا رنګه په ګرد ژوندۍ نبی علیه السلام خپل ذاتي ټک نه واخستي، په ګرد ژوندۍ اشاره نه ده کړې. او د بنو ثقیف وفد د کفر په حالت کې رالی، د نجران د عیسایان وفد د کفر په حالت کې رالی، نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې ټهراو کوي، د بنو ثقیف څونه اکرام وکي. او دا رنګه د صحابه په ژوندۍ کې حضرت عمر زلنو دغه واقعه خو ډیره مشهوره ده چې د سپینږیري ذمي وظیفه مقرره کړه، باقاعده د مسلمانانو حکومت و کافر ذمیانو ته وظیفه ورکوله. نو یو صورت کې دغه مخې شول پکار دي چې دینی نفع د سړي مقصد یا دا رنګه د همدردی او د غمخاري موقع. نو چې چیرې د مسلمانانو نقصان نه کی، بیا دغه تعلقات بالکل جایز دي. او چې چیرې د مسلمانانو نقصان کی، بیا د هغه تعلقاتو د هغه معاملاتو سره چې د مسلمانانو په تاوان کې نور زیاتوب راولي، دغه څه بیا سخت بایکاټ کول پکار دي. د انسان یو ملي تشخص، یو ملي غیرت، موږ مسلمانان یو، موږ د اسلام په نامه باندې یو امت واحده یو. په دې وجه چې د مسلمانانو د لپاره کم سړی په تاوان کې پریوزي، بیا خدای که چې هغه د فلسطین مسلمانۍ، خدای که چې هغه د چچنیا مسلمانۍ، موږ بدلته غیرت ښکاره کوو. چې چیرې مسلمان کې دینی غیرت او حمیت موجوده وو، بیا کفار پر دا باندې مجبور وو چې د مسلمانانو سره معاملات د مسلمانانو د عزت او د عظمت سره طی کولې. او چې د مسلمانانو سره د غیرت واتی، وس د کفارو مدد دم کفار کوي او بیا الټا ښکاره کوي، او بیا برته د مسلمانانو به تور امت واحده مذاق موړوي. دغه باوجود په مسلمانانو کې دونه غیرت نه راځي چې کم سے کم د بایکاټ تر حد پورې خو نن سبا خپل سرګرمي ښکاره کړي. یو خدای موږ له پکار دی. او بل په دې درس کې واهمه نکته دا ده چې ګوره اسلام
یو نظریاتي، یو فلسفي، یو ایډیالوژیکل شی نه دی چې بس انسانان پر لګیا تحقیقات او ریسرچ پر کوي. نور د اسلام یوه مطالبه نشته، بلکې اسلام په عملي زندګۍ کې د موږ څه په قول او په فعل کې، په عمل او په خبره کې پابندي غواړي چې موږ به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت او کوم دین او کوم سنت دي هغه به په عمل کې راولو، نو بیا موږ مسلمانان. دا غرنګه مسلمانۍ چې دا اوس موږ کوو دا د نامه مسلمانۍ ده. مسلمانۍ او اسلام هغه و چې زموږ تیرو مسلمانانو، زموږ صحابه او تابعین، سلف، علما او دارنګه بزرګان دین چې هغه کوم مسلمانۍ کوله هغه اسلام دی. نه دی وای اسلام په کتابو کې دی، مسلمانان په قبرو کې دي. دا چې پر ځکه پر سر باندې ګرځي، په دې کې نه اسلام سته او نه په دې کې عملی مسلمانی سته، د ژبې مسلمانی ورپاته. نو الله جل شانو دې ومشتي ته د عمل کولو توفیق راکړي چې خپل ژوندۍ د نبی د دین سره، د نبی د سنت سره او د اسلام د عملی شکل سره موږ خپل ژوندۍ وابسته کړو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.